السلام علیکم ملګرو. یو څو خبرې کول ضروري بولم. نو د هغو خبرو نشاندهي کول ضروري دي. هغه دغه دي چې زموږ په معاشره کې، زموږ په علاقه کې خاص کر اوس یو سوچ پیدا سوی دی. دا سوچ تقریبا په اکثریتو خلکو کې شته. هغه دغه شی دی، یو خو بېادبي ډېره ماپ په زر واره ماپ ډېر انسانان ما لیدلي دي. هغه دا طرح دي لکه بېادبي ډېره ماپ له انګریزانو سره تی به لیدلي، لیا په ټي وي کې، لیا دغه له غټو خلکو سره، له هغو سره لیا کښنۍ پاپۍ، لیا بېادبي ماپ د کور دپاره، د ځان دپاره یو کښنی سپی کړی. نو دا له دغو خلکو سره په موټر کې ارزاګي وي. بس دا د غټو خلکو یو سوچ دی، دوی سپیان ساتي، سپیان دغه کوي. نو بېادبي ډېره ماپ دغه طرح زموږ په معاشره کې دلته ما یو څه انسانان لیدلي دي چې هغه د غټ سړي د موټر زه یو منټ نه بیلی شي. نو له هغه شي سره خیر زه نه ږدمه، خو مازې د مثال ورکولو تر حده پورې د دوی د هغو د پاپیانو د سپیانو دا فرق چې د هغو کوم مالکان سي، غریبان سي، لیا کمزوري سي، دغه سپی تر اخره پورې ورسره یې او ورسره وفاداره یي. ای زموږ به دا طرح دي، ای زموږ چمچګان، ای زموږ غلامان چې مازې دی دا وګوري چې دا زما مالک کمزوری سولی، دی بیا وغورځي بل یو پیدا کړي، نو هغه هم تر ده وفاداره ثابته سي. دلته ډېر خلک له ډېرو غټو بزنسمینانو سره یي، له ټیکهدارانو سره یي چې یو غټ ټیکهدار یي، یا یو غټ کاروباري یي، یا یو MNA او MPA یي، له هغه سره دی بېادبي ډېره ماپ دغه شي کردار ادا کوي. که یو څوک پر دوی حق یو سوال وکړي، ولې دوی پبلیک هولډرز دي، دوی د کوم زه ووټ اخیستی، یا د کوم خلک، نو ډېر خلک دا سوال اسلامي طور پر قانوني طور پر دا سوال خلک کوی چې سړی د ولس دپاره تا څه شی کړی دی، دا کوم عکس راغلی و هغه تا چیرې استعمال کړی دی. ته به یو سوال وکړې بېادبي ماپ لکه د انګریزانو هغه شیان چې له انګریزانو سره یي، پاپیان چمچګان یې بیا تر هغه له مخه در راوغورځي، ښکنځاوې شروع کړي، تباک خبر کړي. باید د یو دلیل جواب راکړه، ښکنځا څنګه کوئ؟ نو زموږ په معاشره کې دا مادي سوچ اوس بیخي ډېر سوی دی. د انسان د انسانیت قدر نسته، د ده د موټر قدر سته. د ده عزت د ده د دنیا، د ده دولت له وجې، د ده د ګاډۍ له وجې، د ده د ودې له وجې، د ده عزت د ده د انسانیت له وجې، د ده د اخلاق له وجې، د ده اخلاص له وجې، د ده د علم و تقوا له وجې خلک نه کوي. دغه سوچ به زموږ به څوک رابدلوي؟ څوک به راځي؟ نه بل نبي راځي. زموږ تعلیم یافته خلک په دغه چمچګري و په دغه غلامي اخته دي. دا زما رنګه جاهله خلک به بیا پر کمه ځي. نو لهذا زه ته خواست کوم، ته که په هره پارټۍ کې یاست باید چې پارټۍ نه پرېږدئ. د هرې پارټۍ منشور صحیح دی، د یوې پارټۍ منشور نه دی غلط. په پارټۍ کې ته سوال وکئ، ته حق خبر وکئ چې یو څوک حق خوري، د یو غریب حق خوري، د یو قوم حق خوري، د ملت حق خوري. خالي و خپلو مړو چمچګانو ته، و ښه حیثیت والا غلامانو ته دوی هغه شی ورکوي، ولې هغه سر په کار ورځي، هغه ووټرز ډېر دي، د یو غریب ایګنور کړي، د ده پر سر ته یې ولې نه دروي؟ دا سوچ به موږ کله بدلوو؟ موږ ګرد د اول چل زه ځان شوم، دا زموږ ګرده معاشره په دغه مرض اخته ده. نو لهذا زه له ډېرو د تعلیم یافته خلکو زه وینم هغه دا طرح دي چې هغه بلا وجه د یو سرمایهداره، د یو غټ بزنسمین، د یو غټ ټیکهدار د هغه دا طرح تعریف کوي لکه هغه خدای دې نه کوي دی چې یو د ډېر غټ تقوا، د ډېر غټ لیول سړی، هغه به مضبوطه کرپشن هم کړی، هغه به مضبوطه دغه هم کړی. نو زما دا درخواست دی، د هرې پارټۍ نظریه و منشور صحیح دی. په خپله پارټۍ کې یا په خپل کومه محکمه کې ستې یاست، په خپله اداره کې، په هغه کې دننه انقلاب راولئ، هغه مه پرېږدئ. په هغه کې دننه ته سوال وکئ،
په هغه کې ته اکه خبر وکړي په هغه کې ته دغه غلامانه سوچ له موږه ختم کړي. نو زه د ګردو زه دا خواست کوم د څوک د خوا نه راځه به دی په ما کې دغه کمزوریانې په ما کې به وي په هر چا کې به وي. نو د هغو انګریزانو دغه باید چې نه کوي پر دا مادي اسبابو ته باید چې انحصار نه کوي دا له موږ ګردو زه پاتېږي د انسانیت قدر وکړي باید چې موږ اخلاق زده کړو دا زموږ معاشره یې را زده کړي زموږ عالمان باید چې موږ ته ښه لار راوښیي موږ ته حقوق راوښیي. نو باید چې موږ دا غلامانه سوچ ختم کړو او بیا به نو یو تعمیري او ښایسته معاشره راپورته سي. یو اک خلق به د اک ویلو اعتماد به موږ کې پیدا سي. علامه اقبال وایي وہ ایک سجدہ جو تجھے گراں لگتا ہے ہزاروں سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. والسلام.